سلامونه ملګرو. مسلم لیگ نون حکومت سره پریشانیانې سیوا شوي دي، ټینشن ول ډیر شوی دی. بل طرف ته د پی ټی آی اسد کیسر د شهباز شریف او د سپیکر خلاف عدم اعتماد اعلان هم کړی دی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته د پی ټی آی خپل کس بیرستر ګوهر داسې قسم سټیټمنټ کله کله بیان کی راولي چې پته تاله نه لګي چې دا د پی ټی آی سړی دی او که نه د اسټابلیشمنټ سړی دی یا د مسلم لیگ نور سړی دی یا مطلب اسټابلیشمنټ سړی دا چې نیوټرل سړی دی، پته نه لګي. جی لومړنی د مسلم لیگ نون په پریشانیانو باندې خبره کوو. جی مسلم لیگ نون پریشانیانو کې اضافه شوې ده، سیاسي میدان کې لو ډېره زیاته ګرمه شوې ده، دلچسپ مرحلې ته داخل شوې ده. راتلونکي 36 غنټې ډېرې اهم دي. دوه درې داسې خبرونه راغلي دي چې هغې نه به تاسو له خپله معلومات وشي چې ماحول بیا ګرمېدو والی دی او راتلونکي ټایم چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نون دپاره ټینشن سیوا کېدو والی دی. ځکه د نون لیگ یو خپل کس دی فیصل واړه چې هغه یو خبره کړې ده او دغې خبرې سره نون لیگ نور هم پریشانه شوی دی. فیصل واړه د حامد میر پروګرام کې ناست و. د حامد میر پروګرام کې د ویلي دي چې پاکستان اور انڈیا جنگ دوران نواز شریف مجرمانہ خاموشی اختیار کړې ده. مطلب تو کله د پاکستان او انډیا جنگ نو نواز شریف نه ټویټ کړي نه سه بیان راغلی دی. نو دلته د ویلي دي فیصل واړه چې دا د مجرمانه خاموشي اپناو کړې ده. مریم نواز حکومت حواله سره ویلي دي چې د ټیک ټاکري حکومت چې کم دی دا غي هم مانیخیز خاموشي مونږ ټول لخکاری مونږ ټول خلکو دا غي مانیخیز خاموشي کته چې هغه هیڅ قسم بیان جاری نه کړ دغه حکومت خلاف یا د انډیا خلاف د هیڅ قسم سټیټمنټ را نه غوږی. فیصل واړه هم د عمران خان جمله په دغه کې د هراو کړی ده. फैसल वाला वेल दी एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ना ये लोग सीखने की कोशिश करते हैं. असल के फैसल वाला से कम दे नून लीग सड़े दे और द नून लीग पर सड़े से कम दे आगा मुखालिफ शो द नून लीग खिलाफ स्पिनी खबर कड़ी दी. नो दीज ना हम पता लगी कि हालात बदले दो वाला दी और मुस्लिम लीग नून तक टेंशन जोड़े दो वाला दे. बल हामिद रजा वेली दी रातून की 36 घंटों के बाद डेरे खबरें सफाशी रातून के 36 घंटे डेरे ज्यादा अहम दी. हालात कम तरफ तजी रातून की 36 घंटों ना पता लगी. जी اسد کیسر ویلی دی شهباز شریف اور سپیکر خلاف مونږ عدم اعتماد راولو. د شهباز شریف خلاف اور سپیکر خلاف مونږ ټول رايوځ کیږو په دای باندې مونږ عدم اعتماد راولو. وای چې په حکومت باندې عدم اعتماد راشي نو دا حکومت ختم شي. عمران خان خلاف د ټول پارټیانو چې رايوځ شي وي او پی ډی ایم نومي ولا ورکړو دغه پی ډی ایم د عمران خان خلاف عدم اعتماد راوسته نو د عمران خان حکومت ختم کړو. نو اوس که چېرته پی ټی آی عدم اعتماد د شهباز شریف حکومت خلاف راولي نو شهباز شریف حکومت په ختميږي. جی بل حکومتي وزیران واګداران چې کوم دي ټول په دې سسپند کې دي چې کچره دا پی ټی آی را یوځوي شو په موږ د اعتماد را وستو نو بس زموږ عہدې زموږ سره خلاړ. اصل کې مسلم لیگ نون چې کوم دی په الیکشن کې 17 سیټونه ګټلې دي. په 17 سیټونو باندې د پاکستان حکومت ملو شوی دی. خو دغه بیرستر ګوهر چې کوم دی غاجیب بیان جاری کړی دی. بیرستر ګوهر ویلي دي زموږ د عدم اعتماد څخه پلان نشته دی. یو طرف ته مسلم لیگ نون وزیرانو سره ټینشن وي او بل طرف ته دی وایي چې نه د موږ د عدم اعتماد څخه پلان نشته دی. نو بیرستر ګوهر کچره د عدم اعتماد پلان د تاسو شته دم نه خو ته داسې هم ویل شي چې دا زموږ د پارټۍ کانفرنس پکې میټینګ بکیږي کې موږ ډیسایډ کوو چې د اعتماد راولو نه راولو. ته څنګه شورلی خبره کوي چې زموږ پلان نشته دی. نو په دې باندې په بیرستر ګوهر باندې هم سوالات چتیږي چې داسې قسم سټیټمنټ بیرستر ګوهر ته نه دی جاری کول پکار. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.